الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول منګه د حکیم خان شکریا ادا کوو چې زمونږ د مشکل د خپل رونو ځانو ته د علاقې د خلکو ته د موبایل او د فیسبوک په ذریعه باندې نشر کوي. زمونږ د خپل عوامو نه خاص کر د درې څلور کلي چې زمونږ کوم دي چې د پل سره تعلق دی، د هغوی نه زمونږ اولنۍ موږ به د ګیلې خبره وکړو چې ګیله داسې ده چې زمونږ درې څلور ورځې کېږي چې دا سړي کار کوي، او د افسوس خبره دا ده چې کم ګاړو والا دي یا کم موټرسایکلو والا دي، نو دوی د دې عملې سره د ترکاڼانو سره زموږ د امام مذهب استاد سجاد دې کار ته ولاړ دی، دوی هېڅ قسمه څه تعاون ونه کړو. نو دا ډېره انتهایي د افسوس مقام دی، ځکه چې موږ د دې ګاړو دپاره لګیا یو، د دې عوامو دپاره د موټرسایکل والو لپاره لګیا یو چې دا لار برابري، دا پل برابري، چې دوی ته دا لار لنډی او دوی پې لنډ ځي راځي. خو ډېر د افسوس مقام دی، دوی له دې کارګرو د اوسه پورې په ثبوت څه چا چېرته څه د پیپسۍ یا چېرته داسې د اوبو بوتل نه دی راوړی چې دوی وڅکلی دی، دغه د کورونو نه چې د چا د اوسه پورې روټۍ یا څه شی نه دی راوړی. دا ډېر د افسوس خبره ده. د دوی خیال زموږ د دې عوامو دا چې که څه دا خلک ولاړ دی دوی پکې ذاتي یا څه سیاسي لالچ دی یا پکې د جب څه پیدا ده. نو زه خو د مذهب استاد د شاه خالد او د خپل د کلي د مشرانو طرفه دا 13 سپارې قرآن موږ خورو چې انشاءالله چې د قوم په امانت کې به زموږ دا خلک موږ یو روپۍ خیانت نه کوو، د دوی روپۍ په روپۍ به لګي، د جبونو پکې لګو، د کور او د چي او د روټۍ خدمت به یې کوو، دغه څه بېدباري به نه وي. خو د خپل عوامو نه خاص کر د ماڼو شلکنۍ خراړۍ د شلپلم د خلکو نه دا ګیله کوو چې کله هم داسې قومي کار په روډونو کې یا په پلونو کې یا په لارو کې کېږي نو تعاون کوئ. تاسو راشئ زموږ په سر ولاړ یې، ګاډي پرېږدئ، زموږ څه بیمار دی، زموږ څه داسې دی، پکار دا چې تاسو دا تعاون په ځای باندې تاسو ښه نقصان کوئ. دا کومه خلک چې کار ته ولاړ دي دا مایوسه کوئ. نو لهذا د روان وخت دپاره زه خاص کر د خپل 3 څلورو کلو ته، حالانکې زموږ سره په دې پل باندې د لقمان باندې او د دغه یونین کونسل هم تعلق دی، خو چونکې هغه زموږ میلمانه دي په دې لار ځي راځي، د هغوی نه موږ داسې ګیله نه کوو. د دې 4-5 کلو د خپلو عوامو نه دا ګیله کوو چې کله موږ په روډ کې کار کوو، په پل کې کار کوو، نو بیا دا کومه سټاپ چې د کار ته ولاړې دا تنګوئ مه، د دوی سره تعاون کوئ او دوی خوشحاله ساتئ، دوی له اوبه راوړئ، دوی له چای راوړئ، دوی له روټۍ راوړئ، تنګول بالکل مه کوئ. او خاص کر زموږ چې په سعودي دوبۍ کې کوم ورونه دي نو تاسو خو بار بار زموږ سره به دا رابطه کوله چې یاره په دې پل کار شروع کړئ، زموږ طرفه څه تعاون یې موږ به کوو، چانده به رالیږو، روپۍ، ریالونه، درهمې. موږ اندازه واخیسته چې تاسو هغه خلک صرف او صرف بیا شرموئ چې کومه ذمهواري والي او کار ته ودرېږي، هغوی غرمه په عذابئ، دلته د خلکو سره لانجې کوي. نو تاسو برای مهرباني وکړئ، د دوبۍ د سعودي زموږ څومره کلیوال دي نو انشاءالله ستاسو روپو ته ستاسو چاندې ته به هېڅ قسمه هېڅ نقصان نه رسي، هغه هم په دې ځای باندې لګي، په دې روډونو کې به لګي، په دې پلونو کې به لګي. تاسو تعاون وکړئ، په دې رو کې چانده وکړئ، 10 ریاله، 20 ریاله، 10 درهمه، 20 درهمه، او ښه په امانتي لاسو راولېږئ. او انشاءالله تعالی چې ستاسو موږ ورځ په قیامت باندې ذمهوار یو، ستاسو یو روپۍ به نه خرابېږي، دلته په صحیح ځای لګي. دا زموږ کل دی، د حکومتونو دې صورتحال دی، داسې څه مستقیم حکومت هم نن سبا په ملک کې یا په صوبه کې نشته چې هغوی زموږ په دې پل کې زموږ سره تعاون وکړي. نو لهذا کلي والا، علاقې والا چاته چې څه پاتې دي هغه هم وکړئ، او باقي بار چې زموږ څومره رشته داران ملګري د علاقې خلک دی هغوی چانده وکړئ او راویلېږئ چې دا پل او دا روډ زموږ خراب دی، ملبې راغلي چې دا موږ فوري طور باندې صفا کړو. والسلام.